دا واقعا زړه بیانوما د تقی عثماني سیبو دا چونکه ډیر زیات په دې دنیا کې ګرځي هغه 3 سفرنامې لیکلې دي کوم ملکونو ته چې تللی دی نو د هغې سفرنامې بیا لیکلې دي صاحب قلم خلک چې وي هوښیاران نو هغه چې چېرته لاړ شي نو واپس چې راشي نو هغه ډایري لیکي ډایري دا ډایري لیکل دا ډېر ښه شی دی او بیا چېرته یو سفر لاړ شي او د سفر نه چې واپس راشي او د خپل سفرنامه ولیکي په دې کې ډېر ښه مواد راځي وروستو خلکو ته به ډېر خیر وي د خپل واقعات سړی قلم بند نو هغه 3 سفرنامې دي سفر در سفر بنو باندې اوس 3 نمبر سفرنامه لیکل جهانی دیدا دنیا میرے آگے دا 3 سفرنامې دي په دې کې دا دنیا میرے آگے په دې کتاب کې هغه د انګلند یو واقع لیکلی ده حیران بشي سړی چې زه تاسو ته بیا د یو دارالعلوم قسم کومه تاسو دا واورئ زموږ اخلاقي معیار ته دغه دارالعلوم واقع هم درته بیانوم او زه د انګلند د موږ چې ورته هغه انګریزان وایو شین سترګې انګریزان چې موږ ډېر بد یادو د هغوی د ښار واقع هم بیانومه بیا ګورو چې زموږ اخلاق څنګه دي تقي صاحب لیکلي دي او د دې حدیث لاندې که تاسو څوک ګورئ ویې ګورئ په دې حدیث بیا یې په هغه په یو کتاب کې هم د دې بیا حواله ورکړل د انعام الباري په نوم د هغه یو کتاب دی هغه وایي زه انګلند ته تللی وم اډنبرا په نوم باندې یو ښار دی په هغې کې ما سفر کوو انګریزانو ښار دی نو وایي زه په ریل کې کېناستلم او بایریل ما د سفر کوو په دې کې په هر سټیشن باندې دا ریل یو 10 منټه سټې کوي 10 منټه یو سټیشن د ریلوے سټیشن باندې ریلګاډی ودرېدو وایي چې د چا څه ضروریات یې زر زر یې پوره کړي او 10 منټه بس به دا ریل ځي وایي زه ما ته د واشروم ضرورت و تکلیف راته ویل زه راکوشم په منډه منډه باندې لاړم ټایلټ ته واشروم ته لاړم چې کله واشروم ته ورسېدلم چې ګورم نو یو انګریزه زنانه ده ظاهره خبر د انګریزانې ښځې خو پردم نه کوي جانګي مانګي اچولي لباس هم برابر نه نو په دې ګیټ مخې ته ولاړه ده نو ویل زما خیال دا دی چې غالبا دننه به څوک ننوتی ده او ته بار ولاړه ده ما دې مخ بل طرف ته واړو او انتظار کوم چې دا زنانه د دې ګیټ نه را دې خوا شي نو چې زه دننه ورشمه ویل داسې 2 3 4 5 منټه چې وشو نو زه پوه شوم چې دا زنانه د دې دروازې د خوا نه ناخوا کېږي نو ویل ما ته تکلیف او ټیم هم تېرېدو نو ویل زه ورنږدې شوم چې ته داسې وکړه چې دا دروازه پرېږده وه که ستاسو ضرورت یې هغه پوره کړه چې زه دننه لاړ شم او زه خپل ضرورت پوره کړم ویل هغې زنانه ما یو جواب راکړو زه یې حیران کړم ما ته ویل چې داسې کار دی چې ته خفه کېږه ما ته ساری وکړله چې دې باتروم ته زه ورغلی وم او په دا باتروم ما یوز کړی دی ما استعمال کړی دی ټایلټ پکې ما کړی دی خو په دې باتروم کې اوبه نشته دی او دا باتروم اوس ښه دی نو زه دې ته ولاړه یم چې کله اوبه راشي چې زه صفا کړم هسې نه چې دې د وجې نه انسانانو ته تکلیف میلاو نه شي نو ته خفه کېږه مو ته بل الټرنیټ باتروم استعمال کړه خو دا ګنده دی چې دا ما نه صفا کړی دې ځای نه زه نه ځمه دې ښځې نه به ریل ځي دې ټیکټ ورکړی دی دې به ټایم خرابېږي خو ځای څښا دی نو دا ځای نه پرېږده انګریزان دي هغه عیسایان چې موږ ته بد نظر باندې ګورو یو طرف ته دا حالات دي دویم دا مدرسې نوم ځکه نه یم چې خلک بعضې بیا خفه کېږي چې را د پلانې مدرسې نوم یاد کو خبر هم نه ده خو ډېر لوی دارالعلوم دی زرګونو په تعداد کې په هغې کې طالبان سبق وایي په دې تیر د منګل د پیر په ورځ باندې موږ هلته وو پیر په ورځ باندې ډېر لوی دارالعلوم موږ تماشې له ورلو بار ولاړو نو هغه ځای کې د هغې دارالعلوم چې کوم شیخ الحدیث و د هغه زویم زموږ سره و او نور ملګري مو نو هغوی ویل چېرې داسې کار و چې دی عربو نه عرب راغلي وی چې موږ د پاکستان د مدارسو سره لږ تعاون کوو عرب راځي د مدرسو سره تعاون کوي مساجدو سره تعاون کوي نو هغه تعاون چې کله راغلی نو چې کله دارالعلوم وکتو دارالحدیث یې وکتو جماعت یې وکتو د استادانو ځای یې وکتو لنګر ډېر زیات متاثر شول ویل په هغې کې یو عرب وویلو چې داسې کار کوو چې موږ ته د دارالمیا وښایې تاسو د باترومونه هلته لږ ځو ځکه د عربو خو تاسو کوم کسان کتلي مکې ته تلي مدینې ته تلي د هغوی باترومونه د حرم مدني او د حرم مکي باترومونه داسې ته وي چې زه پکې سم لاستی اوته شوی پکې بلکل زموږ د کمرو نه صفا دي مزیدار په هغې کې به کافور اچولي په کې به سپری شوی باقاعده ښکلې بي به په هغې کې وي ویل کله چې هغه ویل چې راځي د باترومونو ته زه ویل ما د استادانو ته کتل د استادانو رنګونه زیړ شول شیوخ الاحادیث او شیوخ القرآن
ځکه چې باترومونه خو طالبان او مولیان هغه باترومونه څنګه استعمالوي چې کوم ټول عمر سحر نه تر د ماسپخین پورې وایي چې صفایي نه ایمان دی. مدرسو کې څه حالات دي، جماعتونو کې څه حالات دي، زمونږ کورونو کې څه حالات دي، هغه تاسو ته پته مرکزونه څنګه دي، جماعتونه څنګه دي. ویل کله چې دننه ورغللو ویل چې وکتل ویل هر باتروم ګنده پروت دی چې دروازه کولاوي نو دې طالبانو یا مطلب عوام امراضي باتروم استعمال کړی دی او په هغې اوبه نه دي اچولي، څښا په څښا یا پکې خاورې پرتې دي یا پکې ګندګیانې پرتې دي، په دیوالونو باندې لیکل شوي دي. او تاسو ته پته ده چې نن سبا موږ په پبلک پلیسز کې په باترومونو کې کم کم لیکل کوو، په اډه کې باتروم ته ورشه، په مرکز کې ورشه، په جومات کې ورشه، مدرسې ته ورشه. وګورئ تاسو ویل باترومونه چې هغه عربو کتل باره وته ویل چاره بس زمونږ زړه نه کېږي چې موږ ستاسو سره دا ونکړو، نشو کولی. ویل هغه عرب لاړل د 1 روپۍ تاونه دغه مدرسې سره ونه کړو. تاسو وګورئ دا زمونږ اخلاق دي. زه نه وایم چې فضایل مه بیانوئ، زه نه یم چې تاسو د اعمالو فضیلتونه د ذکر او د منځ او د زکات فضایل پرېږدوئ، خو دا مسایل دا د معاشرې ته ښودل غواړي. په دې وجه باندې نن سبا د مسلمانانو نه هېڅوک نه متاثر کېږي چې دا ښه خلک دی چې راځئ چې موږ ته متاثر شو. الطهور نصف الایمان، الطهور شطر الایمان. صفایي نیم ایمان دی او زموږ د صفایي کم انتظام دی. جوماتونو ته وګورئ، حقیقت دا دی، اخلاقی زوال خو زموږ دا دی. جماعت ته چې ورشئ جماعت کې به څښا بویونه به دا د جمعې دا ورځې چې راشي دا څښا جرابو سره که موږ جماعت ته ځو کارپېټ کې به څښا بوی وي، په دې قالینونو باندې به څښا بویونه، په جماعت کې به شګې پرتي، سجده نشي لګولی. کوم حالات دي زمونږ نو هغه زمونږ مخې ته دي. په دې وجه باندې د دې خبرې ډېر لوی اهمیت دی او ضرورت دی چې موږ د خپلو اخلاقو د هغې تطهیر وکړو، موږ خپل اخلاق برابر کړو. عزتمندو دا ټیم کم دی چې زه دا په تفصیل باندې خبره کومه، خو اخلاقی زوال حقیقت دا دی چې زموږ معاشره د اخلاقی زوال شکار ده.